د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ د په باقاعده توګه باندې د مذاکراتو آغاز شوی دی. نن په هغه دغه کې کمیټې چې کومه جوړه شوې ده، هغه کمیټې نن په باقاعده توګه باندې یو بل سره ملاقات کړی دی. په د حکومت طرف نه د سپیکر ایا صادق په مشرۍ کې دا مذاکرات کمیټې اجلاس شوی دی. په حکومت طرف نه په دې کې نائب وزیر اعظم اسحاق عرفان صدیقی، سینیټر عرفان صدیقی، رانا ثناء الله، نوید قمر، راجا پرویز اشرف او فاروق ستار وو. د تحریک انصاف ته طرف نه په دې موقع باندې اسد قیصر، علامه راجا ناصر عباس او صاحبزاده حامد رضا دوی وو. په دې کمیټه کې عمر ایوب، الیامین ګنډاپور، حامد خان او سلمان اکرم راجا عموم وو. هغه په کمیټه په دې اجلاس کې شرکت نه کړ. د حکومت او د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د کومه ناستې جوړ شو، د ناستې ته په څه نظر ګورئ؟ خالد منصور په کار و چې دا مخکې ناستو چې دومره توړ پوړ نه کېده. د 9 مې دا واقعه نه راتله، د 24 25 26 نومبر دا واقعه مخې ته نه راتله، نو مخکې ناستو. زه ورته ډېر په ښه نظر ګورم. الله دې کړي چې دوی کامیاب شي. خو دلته کې د وزیر اعلی د دغه لپن ته وګوره چې په دغه کمیټه کې شریکېدل هغه خپل توهین ګڼي. هغه وایي چې زه نه شریکېږم. دویم چې کوم دی نو د اکرام راجا نوم ته یاست کړ، سلمان اکرم راجا چې د مرکزي جنرال سیکرټري دی. ښه دلته کې عمر ایوب دا خبره کوي چې په ما باندې خو د موټر سایکل اف آی آر کټ کېږي. نو خو بیا خو کېنه که نه چې ته د خپل لیډر سره مخلصه یې او دلته کې دا پنترې چال کې، نو دلته کې کېنه په دغه مذاکراتو کې. نو د حکومت له خوا هم وایي چېرته تاسو خو دلته کې ما تره ناست یې، خو دلته کې بارم یوټیوبران لګیا دي. دلته کې هم چې کوم دی نو ستاسو د اپیشل پیج نه داسې ټویټ راځي. نو داسې حالاتو کې مذاکرات هغه نه کېږي. نو په هغې باندې اسد قیصر چې کوم دی نو د هغې مزاحمت هم وکړو. هغه وایي چې یاره دا به نه کېږي. نو دې وخت کې چې کوم دی نو دوی له لږه شانتې خاموشي پکار ده او سنجیدګي پکار ده. نو دا کومه سنجیدګي ده؟ لکه دوی د سنجیدګۍ خبره کوي. نو لکه زیاته مهمه خبره چې ده نو هغه دا ده چې په 2 جنوري باندې به د دې کمیټې دویم اجلاس بیا کېږي. په راتلونکي زیارت نه په بل زیارت په ورځ باندې به د دې کمیټې اجلاس کېږي او په هغې کې به په باقاعده توګه باندې دا دغه چې دي مطالبات په پکې وړاندې کېږي. څه نظر ساتي چیرې لکه د حکومت او د پاکستان تحریک انصاف په دا مذاکرات څنګه کامیاب شي؟ زه ته خبره درته کوم. ته دې ته وګوره چیرې لکه د هغوی 1 پوینټ ایجنډا ده، یوه ایجنډا ده، بلکې هغوی بیا 2 مطالبات کې ښودل. د عمران خان صاحب 2 مطالباتو زه تاسو ته هغوی هغه مطالبات مخې ته ږدم. یو چې څومره زمونږ ورکران دي نو هغه دې رها کړی شي، او څومره چې واقعیت شوي که د 9 مې ده که د 24 نومبر دی یا په منځ کې پکې نور داسې واقعیت مخې ته راغلي دي، د هغې جوډیشل انکوایري دي وشي. اوس که د دې خبره چې دا نو هغه د عمران خان او دوی وایي چې زموږ پرایورټي چې دا هغه په موږ ته چې په پرچه کې وایي که نه چې پهلا سوال لازمي ہے، نو د دوی پهلا سوال لازمي ہے دا دی چې عمران خان صاحب دې رها کړی شي. اوس که چېرې د دې مذاکراتي کمیټې په ترڅ کې عمران خان صاحب رها کېږي، نو بیا دا دوی چې دا کومه بیانیه جوړه کړې وه یا دا کوم خلک چې په دې کې شهیدان شو که رینجر دي که د عام پبلک دی دا چې شهیدان شو یا دا دومره املاکو ته چې نقصان ورسېده، د خیبر پښتونخوا دا دومره وسایل چې هلته کې په اسلام آباد کې قید دي سره د اولسه، نو دا خبرې چې دي نو دا به د حکومت غلطي وي. او که نه چېرې هغوی عمران خان صاحب د رهایۍ مطالبه نه کوي او هغه ته وایي چېرې لکه د عدالت په ترو باندې ته خپل دغه واخله په هغې طرف باندې به ته ځې، نو آیا ته څه ګڼې چېرې هغوی به بیا دا مذاکرات مخ په وړاندې باندې بوځي او که نه دغه 1 پوینټ ایجنډا چې د هغوی ویټ وشي نو بیا به هغوی په څه خبره کوي؟ زه نه ګڼم چې په دې شرایطو باندې د دوی د مذاکرات کامیاب شي، او نه حکومت دې ته تیار دی، او نه حکومت د دوی د دغه دمکو دړاکو نه نور دغه کېږي چې یاره سیول نافرماني به کوم او ترسیلات به بندېږي. دویم دوی د جوډیشل کمیشن چې کوم دی نو مطالبه کوي، نو چې په هسته کې کمیشن کوي نو په هغې کې خو الرېډي 25 کسانو ته چې کوم دی نو سزاګانې ورولې شوي. مزید چې کوم دی دا لوی لوی مګرمچ چې کوم دی نو دې د راګیرولو خبره ده. نو بیا به لکه دغه بس کېږي. دا مخکې جوډیشل کمیشن مخکې پکارو، اوس د دغې خبرې خو هېڅ قسمه ضرورت نشته.